خلاص ساجدة يا ساجدة हिंदुस्तान खिलाफ
نن زمون مظاهرات د ګوجر نن جلوس راوته دو زه ګوجر قام ډېر شکریا ادا کوم ورسا حاجی رضا خان صاحب کوم چې زموږ سردار قوم دی هغه ته زه خواست کوم چې هغه به اوس د خپلو خیالاتو اظهار کوي خو د خپلو خیالاتو اظهار نه مخکې د اصولو جواب راکوي چې زه یم هندوستان بنېږه تاسو به چې پاکستان هندوستان بنېږه پاکستان بنېږه پاکستان نریندر مودی شیطان نریندر مودی شیطان ہندوستان پکڑ ہندوستان پکڑ ہندوستان پکڑ دماغه خالی کوي تاسو شاته واوړئ شاته واوړئ دا شی دغه شي دغه واخه دغه مه راځئ شاته 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 لږ شاته شي شاته بسم الله الرحمن الرحیم او د خپل خاندان د طرفنا د سردار قوم شکریہ ادا کوم چې هغه په یو شارټ کال باندې زما د قوم نن دلته کې حاضر دی د څه دپاره د خپلې خاورې دپاره د خپل وطن دپاره میں دو تین باتیں اردو بھی کرنا چاہتا ہوں بھائی جان ہم سب پاکستانی ہیں ہم پاکستان کی آرمی کے ساتھ ہماری جان قربان یہ 21 کروڑ عوام یہ پاکستان کے ساتھ ہے یہ پاکستان کی مٹی کے ساتھ ہے یہ پاکستان کی آرمی کے ساتھ ہے پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہے پاک آرمی زندہ باد زندہ باد سردار قوم حاجی رضا خان زندہ باد سردار قوم حاجی رضا خان زندہ باد پاکستان زندہ باد جنگ کرنا نہیں چاہتے ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے مگر ہمارے جنگ مسلط گئی تو ہم آپ کی اپنی آرمی کے ساتھ ہیں اور پوری قوم مجاہد ہے یہ ہم ایک ایک بچہ خودکش بنے گا اور 65 کی لڑائی کے ساتھ دن کے ہم دوبارہ اس میں جائیں گا ہم پورا پاکستانی 21 کروڑ عوام فوجی ہے ہم مجاہد ہیں یہ مجاہد سب اپنی آرمی کے ساتھ ہے اپنی سیکورٹی پوری ادارے وہ پولیس ہے کہ وہ ایس پی ہے کہ وہ سامنے کا پیچھے بیٹھے ہوئے اس سب کے ساتھ ہیں ہم لوگ ہم اپنی آرمی کے ساتھ ہیں ہم پاکستان کی مٹی کے ساتھ ہیں پاکستان کی مٹی ہماری ماں ہے ماں کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شریعت فورم پاکستان شریعت فورم پاکستان بند ہے اللہ اکبر زندہ باد میډیا والا په خپل دغه خپل قام شکریہ ادا کوم چې پرونو په یو نوټس باندې راجمع شو او راغه او خپل مینه د خپل قام سره د فوج سره د خپل خاورې سره د دې ځمکې سره هغه خپل د مینې اظهار وکړو بیا زه د میډیا شکریہ ادا کوم چې زمونږه د میډیا چې څومره ځوانان دي هغه چې څومره په پاکستان کې دي هغه د ټولو شکریہ ادا کوم هغه راغلي دي او هغه خپل کوریج کوي ستاسو ضرورت هم سلام کوم ستاسو یو غټه په فوج پسې دویم نمبر جوړ چې دی هغه زموږ د میډیا دی زه د پاکستان میډیا ته سپورټ کوم دویمه خبره زما د دې ملک د مشرانو سره د ملک د واکدارانو سره د هر ادارې د مشرانو سره زما کنټیکټ دی ان شاء الله چې هغوی کله
مالا سے کال را کئی سا خبر دا زشوار زبا خپل قام خبرو ما او هر سڑے با دا خپل زان سرا مخی بزیما رست با زما قامی کدا سے سا خبر زمانگا جنازی با دا بارڈر نا دا آخوانا راجد گریدیشی انشاءاللہ تو خوچ پوج منگتا زمان مشران اجازت راکی او پاک فوج زندہ باد پاک فوج زندہ باد پاک فوج زندہ باد بلال اکبر زندہ باد اکبر زندہ باد بلال اکبر زندہ باد دا ٹول شہیدان زندہ باد اور ٹول پاکستان زندہ باد ٹول زما قام زندہ باد وسا تاسو تا دا اعلان کوما چې وزي واپس خپل کورونو ته چې کله ضرورت راغې موږ به تاسو له کال درکو موږ ته به د مخکې نه جواب راځي موږ به تاسو له کال درکو انشاءالله چې بیا به راغونډېږو هره خبره چې هغې باندې به موږ د مشاورت نه وروستو به موږ هغه اقدام کوو چې که هغه هر یو وي که زما د اینې که زما د سر که زما د مال زما د ملک دپاره زما سر حاضر دی بیدار ساتي خپل اصلاح د ځان سره بیدار ساتي سردار سے په یو باندې د بو واګه بارډر ته بزو دنیالو یا الله یا رب العالمین یا الله ستاسو رضا خیر غواړو یا الله ترازی شي یا الله دا ملک ستا په نوم جوړ شوی دی دا ملک لا اله الا الله محمد رسول الله باندې جوړ شوی دی زما الله باندې دی ملک حفاظت کوي او ملک دا موږ چې دا خړ او خیرن راغونډ شوي یو دا د دې ملک دپاره راغونډ شوي یو موږ به انشاءالله یا الله زمونږ سرونه حاضر دي د خپل ملک دپاره د خپلې خاورې واپس دپاره آمین سبحان الله